فإذا زادت ففيها حقة إلى 60. باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم فذاك بكذا كلام إبل وغنم توي أو غنم غير شيء توي تاسو تماوي بس مبلغ چکم وړه والا چې موږ ته ګډا وایي ځانې خپل دوه موقف شته او چیلې دا وختو والا کوم تاسو ویلا وتا وایي نو هغه خپل نو ماخذ او دا شرط او غنم لفظ مشترک دی یو کې ګډا چیلې یو کړ یو لګري نو شرط او غنم لفظ مشترک دی هم ګړو نو کوم چیلو ته دا نه زکات زیاد ابن ایوب بغدادي سے قدم حافظ زمان داخل کی دا مولانا صد اللہ صاحب نے دا ریپو کے سارا چاہتم پورا مدرسے جوڑا کرے آنکہ زمان داخل تاریخ شروع کرے بارش شروع باندے ویدہ پولی کا ویڈیو علماء لانا دوا مشکل تاریخون کرے نوانا لگیا لی زمان مکمل داخل کی بابا جی زمان دوالد سے مکمل یو کتاب باندے شروع کرے جمعی پروز رازی او زور دویم و خیدان سر کئی و بیدی کی ممکن ہے وہ کتاب بچا شي زمانہ ټول جوبې په پکې وکړي ماشاءالله زیاد ابن ایوب بغدادي سے قاتل حافظ ابراهيم ابن عبد الله امام ابو داود ضعيف وي نور علماء ورته امام ابو داود ورته ضعيف وي او اکثر ورته غير ابي هرات محمد بن كامل المروزي ثقه المعنى واحد تقول معنى يودا امام ترمذي سوست الله زياد ابراهيم محمد بن كامل تو الفاظ جدا جدا لي معنى يودا قالوا دريوا حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين دا ضعيف واسطي دا زهري بشاگردان كده دا ضعيف صليب المشتاق زهري شاگردانو كي ضعيف عن سالم بن عبد الله بن عمر خبيجه عن ابي عبد الله بن عمر ده النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كتب هو حديث ضعيف شو كتاب بيلي في كتاب الصدقه فلم يخرج بك عمالي وعمال دينور واستحق قبلنا يقول لك وفات فقال له في سيفه بوصل تورسا تورچ پکمتی کی خودلا اغیتی کی راکار له توفات نفسر الوتر فلما قبض عمل به ابو بكر حتى قبلت وفاة ابوه وعمر حتى قبل وكان فيه باركته توبك في 5 من الابل شاة ففي ذو خانك وشاة ومولانا ذاكر خاندان بتويلا يو اغا خان دي چې بندا د خپل ځان د فارساتي پیته یا بار پیوړي یا زمینداری پیته یا ریړې او پورې تړلې یا په خپل مزدوري کوي لکه په دې خان خلک مزدوري کوي کنه کوي درګي پیوړي خاورې پیوړي تاریخ زکات نشته چې کوم او خان خپل ځان لا د خپل عمل لپاره ساتلی یا د کاري لپاره ساتلی کاري خلک پیوړي پکاره یا په لوړ پوړي وروړي چې زکات نشته وسم چې کوم موټر چالان د ساتلی او دې په موټر پیدا اخلي فلا ارسمه قیمتي چې ولا کړو او دې ولې نه پای کې زکات او کاري چې کوم ګاډي خلک واغشتي کاري په کې یو موټر دې او کاري په کې خلک سو ځکه اغشتي کاري یې په خپل چلی یې ورته ورکړي بس اغشتي او کاري په کې جاده اغشتي او کاري په کې دې کې زکات نشته کاري نه یو شی وا کور دې واغشتو دې لپاره چې دا په کاري ورکړي بارګین والا نه اغشتو خرڅول والا نه دې رواج کوي ځکه چې د ضرورت باندې خاص کړو او مقصود به ذات څه شي دی کرایا ده هیڅ په کې ده دکان دی واغشتو او مقصود به ذات څه شي دی مقصود تا ګورا کرایا ده زکات په کې نشته زمکه دی واغشتا دې لپاره چې کارل به یا په 11 ورکو زکات په کې نشته کاري باندې چې څونه ګاډي دا غټ بس دی واغشتا غټ پلین کوټ دی واغشتا او هغه په کاري ته چلے چې باندې کرایا وروړي مقصود به ذات نور خاصه خلک چې ګټه کوي او مقصود به ذات کرایا دای کې څه دي اګه زکات کې دا په صدقه ورکوي او زکات ورکوي ولدا مسائل دې کې واجب بیا ما ته ټول نه کوي ټول ان شاء الله حل کیږي دا
دغه رنګې کوم بوخان دې واخېستل او کرای کې کړی لوډ انلوډ سامان پې وړی کرایي پې کې ځان ته خدمت لرې ساتلي دي پی ته اخلي نو په هغې کې پی ته خرڅی ځان دې له دې واخېستل چې به دې پی خرڅوم دې له دې واخېستل چې زه به دې څه خرڅومه پی خرڅومه تجارت که نه تجارت که نه ټیک ده بعضې وخت کې خلک خرڅوي خو مقصود بالذات ته ګوره که مقصود بالذات دی چې دا مې تجارت ته واخېستل بیا هم خیر خو مقصود بالذات دی تجارت بیا زکات شته او که مقصود بالذات بیا وي نو بیا زکات نشته اصل مقصد او یو کور دی واخېستو که مقصود بالذات دی چې دا به زه خرڅوم اخلم تجارت کې مقصود دی او کرایه هم پکې درڅونې خرڅوي نو دې کې زکات بیا شته او که مقصود بالذات کرایه ده چې کرایه ده خو زه کړې دي پیسې چې هغه ټولې خرڅ کړم کمه نو بیا پکې زکات نشته مقصود بالذات ده ګوره اخېستو واخېستې د کم نیت دی کرایه لري او که اخېستو خرڅول لري بس نو دې بوخانو کې به اتفاق او زکات نشته او چې کوم بوخان د تجارت دي دې له مې واخېستل چې دا اخلم خرڅو پیسې پې ګټم نو بیا یو بوخم کې نصاب ته قیمت ورسېږي زکات پکې شته څه به وایي مولانا صاحب شابه چې کوم بوخان چې دا مخکې مې وویل دې کې زکات نشته ټوله چې وي او چې کوم تجارت لري علم خرڅومه خو دا نیت د اخېستو وخت معتبر دی نو که یو بوخم قیمت نصاب ته ورسېد نو پکې زکات شته دا دې حدیث کې چې راځي دا هغه دي چې سوایم دي تاسو پوهېږئ په خبره ډېر بوخان دی او سروي یې سروي د ځان د خدمت دپاره نه دي د تجارت دپاره نه دي اخېستې ډېرې اخېستې دي چې بچي به راوړي پی به هم خرڅومه خو مقصود بالذات یې پی نه دي مقصود بالذات یې څه شی دی بچي چې بچي ډېر راوړي او د بوخان ډېر زیات شي او بچي بیا خرڅومه نو دغه سوایمو کې دا حکم دی ځه ورپسې نو څه وایي بخمس من الابل شهر د شهر معنا مې درته وکړه معلومېږي دا چې د پنځو نه کم نشته خو که د پنځو نه کم کې نشته خو یقې د تجارت دپاره و قیمت یې نصاب ته رسېدلی بیا د پنځو نه کم کې نشته خلاصه شوه او که د پنځو د هغې نه زیات و خو د خپل عمل دپاره کرای دپاره یا پریوړو په هغې کې بیا نشته دا سوایم فی شاة وفي 10 فنصف شاتان دا شات په کوم عمر برابر کې یو کال چې شي وفي 15 بنزل د ثلاث شياه درې شات درې کې فشلو کې 4 شياه وفي 25 بنزل کې بنت مخاط بنت مخاط په نه یو کالن اوخ لو بچي یو کالن دې ته بنت مخاط ولې وي مخل حمل ته وي دی وخت کې مور په بل بچي حامله شوې ده بنت لور د مخاط لور د حامله لور د چا د حامله دی وخت کې مور په بل بچي حامله ده لور د بنت مخاط انثى ورته مذکر ونه ورته د مذکر قیمت په خوان کې کمی او د مؤنث زیات وایي په خبره دې زمانه کې د مذکر قیمت کم دی د مؤنث زیات سړی په 15 روپیا سوچنالي او خلک چې خرڅوي نو په لس لکه خرڅوي تاسو ته ګورو کار ته بیکار ښځه څومره قیمتي شی دی او تاسو څومره بیکاره یې په لس روپیا سوچنالي او ښځه چې قیمتي وي په 15 لکه 10 لکه 20 لکه او دا د ښځې قیمت دی ورپسې شته خو چې ښایسته ښځه زمانہ خدا بسی او کار بیسی دلیشا الگ چیتور شی لبنگین شی الگ چیتور بی لبنگین شی جنہ چیتور ابی پنگلی دی خرص بلا وبيضيف لك بنت مخاط دي يو كلام روحا يو كلام ده وخي بشي الى 35 لا يبكي تلفينو دي الشبور سو كده لك قول الامام سيد خبر دلت مضمونيجي ولي كتور بيقول سني شتا يا غير لك ومبتابعين قلتوا صاحبين بيضيف تقولي
بنتو دې په ورځا یو کلن بنت مخال دی پیدا زادت او دې بنتو دې زیات شي ففيها فلك بنت لبون دي بنت لبون ستویل کېږي دو کلن ده ولې دې وخت کې مور په بل بچي ذات اللبن ګرځېدل لبون پای ورکوونکي ته وایي نو مور یې لبون ده بل بچي له پای ورکوي بل بچي راوړي دا دو کلن ده تر 50 څلوېښتو پورې ورته حضور پکې لاړه او فاذا زادت الى 50 څلوېښتو نه زیات شي ففيها فلك بیا حقه حقه ستویل کېږي درې کلن ده حقه ځکه وایي چې حقداره د دې ده چې بار وړي او حقداره د دې چې حامله کېږي تر شپېتو پورې او چې زیات شي د شپېتو نه ففيها جذعه ستویل کېږي څلور کلن ده وګوره دا ټول انسان وخنا جذعه څلور کلن جذعه ولې وایي غاښې د پیو حضور دي جذعه سقوط ته وایي تر 50 یا پورې فاذا زادت الى 50 یو نه زیات شي دو بنت لبون تر 90 پورې او فاذا زادت الى 90 نه زیات شي دو حقې دي تر څو پورې شپږ شلو پورې په اتفاق دې کې څه اختلاف نشته فاذا زادت زیات شي شپږ شلو نه 20 و 100 ففي كل 50 حقه پنځوستو کې حقه درې کلنه او په څلوېښتو کې بنت لبون ده اوس مولانا صاحب لږ دې کې اختلاف دی زمونږ امام شافعي امام مالک نس کې اختلاف دی امام شافعي وایي چې د شپږو شلو کې څو دی لکه دوه بنت لبون یاد دي شپږو شلو کې دوه حقې دي خدایا شپږو کې څو دي حقې درې کلنه د شپږو شلو نه زیات شي نو د امام شافعي په لیک کې د شپږو شلو نه یو زیات شي 120 نه یو هم زیات شي نو بیا حکم بدل شو شپږو شلو پورې خو دوه حقې دي خو که د شپږو شلو نه یو هم زیات شو نو حکم بدل شو حکم څه بدل شو ووایه که نه بیا په دغه کې په 50 کې حقه ده او په 40 کې بنت لبون نه پوه شوې په شپږو شلو کې څو دي دوه حقې دي اوس دا ټول قیاس پکې دخل دی چې شپږو شلو نه یو هم زیات شو حکم بدل شو 50 کې حقه 40 کې بنت لبون نو چې شپږو شلو نه یو هم زیات شو اوس به لږ حساب وکړو که نه 140 یو پکې 140 یاد درې 140 یاد دي درې نو 100 بنت لبون بشي درې بشي دا څه ده که نه درې بشي حکم بدل او د مالک په نس حکم اله بدلېږي چې 130 ته ورسېږي د شافعي په نس حکم کله بدلېږي چې یو هم زیات شي او د مالک په نس باندې حکم نه بدلېږي کله ته ورسېږي لکه 130 ته نو چې 130 ته ورسېږي اوس حساب به وکړو په دې کې څه راځي زما په خیال یو پکې 50 دی او 42 40 او 40 اتیا او 50 یو سنتیف کړه نو 42 دی نو 2 حقې شوې نه 2 بنت لبون او یو حقه شوې بس هغې دقې ته ګوري دا مو اختصاصات نه شوه چې بس د شپږو شلو پورې خو دغه حساب شو خو چې شپږو شلو نه زیات شو نو سوچ کوه پکې که پکې بنت لبون جوړېدل که پکې 40 جوړېدل نو 40 کې بنت لبون دی او که پکې یو 40 52 جوړېدل نو یو ابن لبون 2 حقې که دوه پکې 40 یو پکې 50 نو شابه سي 2 بنت لبون یو که درې واړه پکې 50 لکه 150 ته ورسېږي نو 3 حقې په دا وجوده شو صرف فرق دا دی چې شافعي صاحب وایي چې که یو هم زیات شي نو حکم بدلېږي مالک وایي چې نه 130 ته ورسېږي حکم بدلېږي زموږ څه مطلب دی موږ وایو چې نه داسې نه دې حدیث باندې بالکل زموږ عمل نشته موږ سره یو بل عمل دی موږ وایو چې استیناف وکړه چې شپږو شلو نه وروري څه جلبه کې استیناف وکړي ځکه سر نه شروع وکړه شپږ شلې خو په دې کې ده بس امام صاحب مذهب مستان دی شپږ شلې په دې کې ده هغه شپږ شلې خو ځان لکه
یو طرف ته اوښان ورواړه وه شپږ شل هغې کې خو دوه بنتې لرو اوس بیا پنځه پرې زیات شو نو په پنځو کې یو شات پنځه ویشت شو دوه بنتې لرو خو دي هغه پرېږده وه پنځه زیات شو دوه حقې خو دي تېروتم دوه حقې خو دي اوس په پنځه زیات شو نو په پنځو کې ځان نه شات یعنی 125 یو سل پنځه بیا لس زیات شو چا نو دوه شاته هغه دوه حقې خو دي چې دوه پې زیات شو 130 شو چې درې پنځلس پې زیات شو نو درې شاته او هغه دوه حقې خو دي چې شل کې شل شو څلور شاته پوهېږې په خبره دوه حقې خو دي چې پنځه ویشت پې زیات شو بنت مخاط نو ګوره پنځه ویشت چې زیات پې څو ته ورسېدله یو سل پنځو څلوېښتو ته یو سل پنځو څلوېښتو دا یو سل پنځه څلوېښت اونیسه تر 150 پورې یو سل څو شو هلکه ټیک ده خبره بلکل صحیح شوه نه تېروتم یو سل پنځه څلوېښت یو سل پنځو څلوېښتو ته چې ورسېږي څه شو دوه حقې بنت مخاط ویږي په خبره چې بیا 150 ته ورسېږي لږ ساده نو درې حقې شو چې 150 ته ورسېږي څو شو هلکه درې حقې شوې دې ته استیناف ناقصه وایي ولې ناقص دا چې بنت لبون پکې وایي دا اول نه چې مونږ شمېرل نو بنت مخاط تر 15 پورې او بیا پکې بنت لبون یاد دي که نه دلته بنت لبون پکې وایي یو ځل بیا څه مې وایي 120 پورې خو دوه حقې شوې یاد 120 ته 15 زیاتې شوې او ګڼ 120 ته لس زیات شو څه دوه ګڼ 130 120 ته 15 زیات شو 15 څو جوړېږي 135 درې ګڼه دوه حقې څلور شل شو څو شو هلکه شل څو شو هلکه 120 ته 140 څلور ګڼه دوه حقې او چې 145 شي یعنې 15 پې زیات شي بنت مخاط اوس هغه مخکې استیناف کامله په ډول کې د 115 نه 15 ته ورسېږي نو بیا به بنت لبون جوړېږي که نه دلته خبره بدله شوه دلته چې 150 شي 15 پې زیات شي نو څه به شي لکه درې حقې بنت لبون به کېږي پوهېږئ په خبره دې ته کوم استیناف وایي اوس به څه کېږي د 150 نه پس درې حقې خو شوې استیناف کامله شروع دا 150 یو طرف ته ورواړه دې کې درې حقې وباسه دې باقي کې استیناف کامله شروع کې استیناف کامله څه دی هماغه دی چې پنځو کې شات لسو کې دوه پنځلسو کې درې شلو کې څلور 100 او په 25 کې نواله 15 پورې بنت مخاط 15 نواله 15 پورې بنت لبون بیا عقاب بیا جزاء په پیښه په خبره کې پیدا شوه یعنی زموږ په دې باندې 120 ته چوچت شي 150 پورې د استیناف ناقصه دی کوي ناقص به ولې وي وایا بنت لبون پکې نشته او 150 ته چې پورته شي بیا څه شي شو بس هغه سر نه ده سر نشيږي استیناف کامله یعنی ګړان بیا بنت مخاط بیا بنت لبون بیا عقاب بیا جزاء وجه په خبره چې بیا جزاعي ته ورسېږي هغه طریقې ده نو بیا به څه کوم ورسره هم هغه زړه خبره ده بیا د باغ په نسبت چې کومه ده بیا به استیناف ناقصه وکړي نو چې استیناف ناقصه نه پس بیا څه چل کې استیناف داسې فرض کا خلاصه ده لکه چې دا 150 ته ورسېږي دا ځان نه کا دا کل عدم کا بس دې کې مدرې حقې راځي دا ځان نه کا نو دا نور داسې چې سر نه شروع کړي نو چې سر نه شروع کړي نو بیا 150 ته ورسېږي که نه استیناف ناقصه به شي د 150 چې ته ورسېده نو بیا ځان نه کا نو بیا د سر نه شروع یعنی 120 پورې استیناف کامله 120 نه 150 پورې استیناف ناقصه 150 ته پس استیناف کامله اسانه سر کتاب
کته دې حدیث کې خدای دې تعالی کوم دې نه حدیث راوړو نو ما سره په دې کې حدیث ځان سره نه ورکا عمرو بن حزم له حدیث ما سره دې په عمرو بن حزم او هغه مضبوط دی وفيه فكر ولا واخا هغه دغه اوږد حدیث خو فيه ولا اختصار کوما بين القوسين اذا كانت اكثر من ذلك اذا كانت اكثر من ذلك ل 120 نا 120 پوری ګناه تفصیل او ما حذف 120 پوری بقى حدیث چې دا مخکې دی 120 پوری وفيه لفظ له اذا كانت اكثر من ذلك ففي كل 50 حقه ففي كل 50 حقه بیا بلدو کې 150 تو رسیږي تو 50 کې حقه او فما فضولا 150 زیات شي فما فضولا فإنه يعاد إلى أول فريدة الإبل استئناف كامل فما فضولا فإنه يعاد إلى أول فريدة الإبل فما فضولا فإنه يعاد إلى أول فريدة الإبل استئناف كامل عليه استاد عمرو بن حزم صحيفة سوا ذاك البيت ذاك رسول الله وبارك عمرو بن حزم نجران تلقى ديوان دی ولا کولی کړه ولا ورته چې نجران کې گورنر مقرر او عمرو بن حزم رضی الله عنه ګور دا سند مضبوط دی دې وخت سند خو کمزور دی ما دا په توې دي کې غراوی دی څوک په کې نه غراوی سفیان ابن حسین او دا مضبوط دی دا صحیفه ورکړه عمرو بن حزم ته بیا دا عمرو بن حزم زوی ابو بکر ابن عمرو بن حزم هغه ته پاتې ابو بکر ابن عمرو ابن حزم د مدینه گورنر او ما تاسو ته ویلو چې اختلاف دي چې دوغري مدون دی او کدي مدون د عمر ابن عبد العزيز په زمانه کې ابو بکر ابن عمرو ابن حزم د مدینه گورنر د عمر ابن عبد العزيز او ما وی چې اول من دون سوق یا دوغري دی یاد نو د ابو بکر ابن عمرو ابن حزم نه دا بیا پاتې شو دوغري ته نو عمر ابن عبد العزيز دا په ټولو اطرافو کې خبره کوي په دې باندې خلاص شو نو دا موږ ته دلیل دی او دا موږ بل دلیل دا اثر د علي او د ابن مسعود دی او مصنف د ابن ابي شيبه کې اثر د علي او دا عبد الله بن مسعود او کته هغه اثرات دي هغه اثرات چې په دې کې عقل دخل نه ورکړي موقوف د علي او د ابن مسعود دي ځان سره اولیکا او په حکم د مرفوع کې دي نو موږ باندې باندې عمل کوو خلاص شو خبره اوس بلار شو درست مخکې را شوه وفي الشات په دې غوړه سي ده کنه وفي الشات پکړو کې لوګي په کل 40 شات شات وسوي تو کیو الى 20 و 100 تشباب شلوكو همدې غوړې تشباب شلوكو په دې مخکې ان شاء الله تاسو کوی شوي ښه په دې کې سوي تو کې شات ته ترجمه ده او کوم شات ورکې په هغه ما وکړل تشباب شلوكو او په اجازه د تشباب شلوکو نه زیات شي وشاقتان الى 100 ګور بیا د امام سے مطلب مضبوطی حضور کې دلیل دی 200 پورې تو شاطان او پیدا زادت چې 200 نه زیات په صلات شیعه دغه عقل له دخل نه ورته وصلات شیعه الى 300 شاط او فاذا زادت زیات شي له 300 نه على 300 ففي كل 100 شاط شاط دا فصال ثم ليس فيها شيء ودا کومه ګډه شي دا مورا چې سوایم څنګه ساتي ولادت علي بچی کې خاصه پہلے اخری مقصود بالذات پہلنی مقصود بالذات بنشی او وڑیلا کور ماتا سوچوی دا اغشتو وحکی نیت اعتبار اس کتا سے گڑے چیلےوی اخبر ذات ہے کور رساتے او پہلے اخری بالاتفاق پر صداقات کشتا کتا سے گڑے چیلےوی تجارت تے ساتے لیوی اخلی راخلی ہے نو هغه که دومی او قیمت نصاب ته ورسید درې هم یو قیمت نصاب ته ورسید نو بیا په زکات شته په قیمت کې څلوي کم هوا دا سوایم یاد دی کنه دا ګډوانه چې ګرځي یو ځای نه بل ځای تا ورپسې شا
ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ 100 ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة وناسب دلتك يوم ضروري مقصد داغين مخيو تميز توكيدا خلطة الشيوع ستوي وخلطة الجوار ستوي خلطة الشيوع ستوي خلطة الجوار ستوي خلطة الشيوع دي توي لا تميز دیکھتا کہ موتا پیسی ہو جائے کو پشیری کا بگڑا والی अलग अलग हमारा इस पैसे होते हैं उससे बेटर हो नज़र पैसे दार जोड़ा टूटे जोड़ा स्टाइल और बाकी पशेरी का बांधे तो सर्विस करा चप्पल दो क्या से ये तो फुल जब शुरू हुए हुई बाहर यो कट के मोता शरीका पैसे मशरी की कड़ी हर यो कट के मोता शरीका यो खुलतुल जवार दे खुलतुल जवार दी तो वही कि मुम पैसे शरीकी कड़ी नहीं शिर गड़ान नमाज उसे स्ताली अवतार मरादा मर शरीक पे योजे में सरव उसे स्ताली शब्दमा नूरानी ने बाप शरीक पैसे वर्क नहीं पता हाथ पता नहीं में पामा कोबा वाला पपाया रूनी में पैसे पता नहीं में पामा कब गया वाला पपाया रूनी में पता नहीं में पामा कसौकीदार और तरीसु नहीं में पता नहीं में पामा कसपेद सौकेदा पारा और तरीसु नहीं में पता नहीं में पामा कदा शनो वाला निसु कमी लशी नहीं में पता नहीं में पामा कदा शपी वाला पकारे नहीं निसु नहीं में पता नहीं में पामा नुदलता खुलतुल जवार हुई खुलतुल शूनी तदमा गड़ा नान नमा तमाली थी अवता गड़ा ता तदान न पाने अरे ऊपर है वो सारा से मौलाना से वो खुलतुल जवार और खुलतुल शयूला एतवार शता और कलिता और एक मसाला सविष्टा और जब इमाम से खुलतुल जवार के उसूल शर्तुन दी मौलाना से और इजाजत है खुलतुल जवार के उसूल शर्तुन दी योदा चे मराह चे कमले के सबलई कमले के दड़ी दार मुश्तरक कुछ में मराह भी जाएगा ये कमले तेरा वली रवा खुदा लवान नफस सफर तवई तो मानदा लशपी चे कमले तेरा वली दे लतानो गाड़ा तब शरीक की तदवार दाना के लशपी सा मखबल देते दे लमा मखबल कोड दी और बशरी के वे सरुदा से यो शर्ता चे कमले समलवी दशपे अब शरीकी दे मरहा बशरीके एकम दे सारे कपबाया यो बखीराती एकम दे सारे बखीराती यो कपबाई तेरी कबई पैसे वो बदवाड़ी तो भाई वाला मार इस्तेमाल चिरागा दरे बराड़ी कमु वाला स्कूल क्यों नहीं हुआ अब हम बशरीके राड़ी सालोरम महला चिकम की लशु कम लोग के शलशु दाने के स्ता बजान लरूखी अब तखर से और दमा बजान लरूखी दबा खरदुम ना अगर महलब बसी शरीक यौलूखी के बाद लशरीकी या यो बखरदुम दो किस तरह शरीकी की द्वारा बशरीकी दरीव लोगों की दरे वाला बशरीकी दाने की बोले दस्ता बाल्टी बजान लड़ा दमा बाल्टी बजान लड़ा दाने स्ता महलब बम शरीकी कल कस्बे मुवागिश वाला सौके स्पे ग्रहण अब हम शरीक यो स्पे भैया हम शरीक पबया में वाह फहल चेकम पाकिस्तान दे और दा चेले दे मालकी की गड़े अब हम शरीकी दाने जिस्तारा बजुदई लमा बजुदई फहल हम शरीकी हाउस चेकम दे ऊपर के हम शरीकी दाने जी हमारा बदल तराजी का पबया वाला हाउस दा रिश्ता पे ऊपर दा भाई शरीक पर हालिक बम शरीकी सही दे लगा चेकम लशी दाने जिस्तारा बदान लशी दमा दा बदान लशी अब हम शरीकी मसरह बम शरीकी चिकम दे करते चिकम दे सरन पे के मसरह और ए मौलाना साहब नियत बम दे इख्तिलाती दा अव्वल ना बनियत दा चई इख्तिलात जदा सॉल्यूशन दा अखल दे दा पार के सरे शरीको अबू इदा शगल तिता सरे शरीको तो यो शेख दा सरे उड़ीता मराह व मरआ ثم راع ومحلب مراح ومرعى تبي مراح ومرعى ثم راع ومحلب याद के मराह ومرعى ثم راع ومحلب
وفحل جمع وكلب وفحل ثم حوض وحالب ثم حوض وحالب مراح ومرعى ثم راع ومخلب ومحلب حيلة وكلب وفحل ثم حوض وحالب فهذا سمان قيل 9 لمسرح فهذا سمان فهذه سمان الآية فهذه سمان ذات شو وفهذه سمان قيل 9 لمسرح قيل 9 نهر لمسرح يوم مسرح شو وقصد لخلد يدخل خلد إلى اختلاف قصد وكريم وقصد لخلد زيد فيها فيحسب تعرف كذيات في حساب بيولا قول لسشو وقصد لخلد زيد فيها لا فكذيات شو ويحسب حساب يوجي يسوشو لس مراح ومرعى ثم راع ومحلب سمعوا مراح ومرعى ثم راع ومحلب سلوش وكلب وفحل ثم حوض وحالب وكلب وفحل ثم حوض شابس وحالب فهذه سمان قيل 9 لمسرح فهذه سمان قيل 9 لمسرح يوم مسرح شو وقصد لخلد زيد فيها فيحسب لشكر لشكر نخلطة الشيوك شرط نشتا خلطة الجواك دا شرط نشتا بس خود ذات پہ کوا خود دی خلطے میں اعتبار سک نشتا تو صاحب من نمون بعض علماء وچی منگا منو خلطة الشيوك منو جواب نمنو فلان اصل مذہب تدر اردو والا دی دھوکہ نہیں دا ائمہ و ثلاثہ و پنیزمان دے خلطے اعتبار شتا خلطة الشيوخ وخلطة الجوار اعتبار سر دا سے کڑا کچھ یو کسی دا سے کڑا کچھ یو کسی او زمرک دا امام سے پنیز بالکل اعتبار نہ خلطة الشيوخ اعتبار شتا نہ خلطة الجوار اعتبار ما مثال در پر خلطة الشيوخ دا پیسے مشارک کردی جدت یو لک زمان یو لک ستا او بشریک مسلمه کرانا ہے یا خلطة الجوار دے شلستاری شلدمانی او بشریک سلویختی دا ایمو سلاسو پنیز پپکی زکاة وی سلویختو کی زکاة دے کنا دا کنا یو شاد دے ایمو سلاسو پنیز بردی یو شاد تا او دا امام سیر پکی نشتا ولی شل زمانی شل داری بشرو کی نستا شل دار جا خپل ملدان دے امام سے کوئی دا ہر جا خپل مل کر زان لگے مونگی اعتبار نہ ورکو دار جا خپل مل کے نما شل دیا نو بشرو کی نشتا داغا شل دی بشرو کی نشتا وہ یہ کہ بل مثال بدل کر سرویت تمہاری سرویت نہ دے یا بشری کا ہو دولا کا یو ذکری دولا کمات دولا کا او اتیا مونستی بشری کا گورا خاپسو باندې بشریک اتیا رشتی او یا سرویت تمہاری سرویت دا خلطة الجوار دا وجنم شریک کری اس براش مولانا سے دا امام سلاسو پرید کے اعتبار اشتدا سیدہ کی لگے یو کسی تو یو کرتا ہے او دا امام سے پرید باندے سرویت ستاری سرویت زمان بدان دان لگرتا زمینی بدان لگرتا نو کلم پکی بدی خلطة کی امیل فیدہ دا او زمون پرستا پکی نشتا مغلب کلم پا خلطة کی جالا فیدہ دا گران والا عامل لفیدہ نشتا داوی پنیز باندے او کلم پا خلطة کی عامل لفیدہ نشتا او عامل لفیدہ کوئی بھی خبر امام سے لوگی صورت کی زکاة لازم نشو
نو عامل لا فائدہ نشته موږ زموږ امام صاحب په مذهب کې او دا غي په مذهب کې باندې ګړل په دې صورت کې دا غي په نسبت باندې یو ګړ دی او د امام صاحب په نسبت باندې دوه ګړ ته پوهیږئ بلاول دا غي مذهب به ما پر پسې ښه ولا يجمع بين متفرق یا باندې کې په ما بین متفرقو کې والذکران دي ولا يفرق بين مجتمع یا لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع وكيرا کله دا سمشي دادی مدد ته ما شل زمان شل ددري قلت نشتا نه قلت دا جواب نه قلت را شو شتا شل ستاري شل زمان صغيره دا هیوی دا چالي دا زمان او اینا مړه دا ټول یو دي او دا مال وجه جدا کړی چې زکات لري دا یو دي یو لک هغه د شلو زمان شل یو لکی وګړه نه یو ویګه په خبره دا څوک دا کارو کې امين وګورس ولا يجمعوا ضمير راجي عامل دا او صيغه معروف کا لا يجمع بين متفرق دا متفرق په معنی کې جمع نه کوي رسول الله مخافه الصدقه د وجه د یاري د صدقینا صدقه نه لازمي ګرځي یو دې کوم صدقه لازم شي یا لا يجمع جمعوال لونشي یعنی عامل لونکی بین متفرق فما بین یا متفرق دوار ویل شي چې شل یو واجدا دي اس قلت نشتا شل بل واجدا دي قلت جواب د شروع نشتا مخافه الصدقه مخافه صدقه یریږي چې لازم نشي یو دې کې صدقه لازم شي ویل دا یو صورت شو ولا يفرق بين مجتمع اديان مطلب اديان خلطه پکې یا خدایا اديان وزلا خلطه رسول لازمي یو لازمي چې ساحي راشي ویلا موضوع کړی دا خلطه دي ته د زکات د لګوال لپاره خلطه کړی سروي ځان نه کیو سروي ځان لګي سو لازمي شي دعا وایو ولا يفرق بين مجتمع ولا يفرق صيغه معلوم نکلا تفريق نه کوي ساحي په مابین د مجتمعو کې ادیو کې مخافه الصدقه مخافه قله الصدقه علم له مخافه قله الصدقه وقت بسوي مخافه عدم وجوب الصدقه خدایا وقت بسوي چې صدقه نه واجب ده له ورته کې یو ځای کړل او دغه سبب مخافه قله الصدقه صدقه لګلا لازمي لجدا کوم چې ډېر لازم شي یا لا يفرق تفريق دی ونشي بیا کې ساړي والا بیا کې عامل او ساړي والا اما من مجتمعو کې دا اتیا جدا کې سبب یو پاتې یو مخافه قله الصدقه دی ویږي اوس راشه او ضمیر راځي کا دی مصدق تا دی راتا من وجب فيه الزکات صاحب دغه دې څه چل کوي او بالکل مالک تا دغه ضمیر راځي کا دې څه کوي ورکه دوست دې دا چل کوي چې سرویس ستاري سرویس زماني اس خلطه نشتا چې لامل راځي نو دې ماته یې راکې یو کار وکړو راځه یو دې به کول یو کار وکړو دې په پتا شي او موږ وته وایو چې دا خلطه نو سراشا ولا يجمع یا لا يجمع لمن کیا راځي کا مالک کا بین متفرقين سرویس دمو سرویس تا چې دو لازمي څه لازم شي لکه یو مخافه الصدقه مخافه کثرت الصدقه مخافه الصدقه ډیر لازمي چې لکه لازم شي ولا يفرق بين مجتمع ما تقول سروي غړي او خپل طرف کې چې عامل لازم دې ملک داخل الګ پټي لګودا او شل بدل تما سره پاتې چې هغه راځي مو کوي خپل نشتا ویږي نو ولا يفرق یا لا يفرق د بیا راځي کوما مالک بین مجتمع مخافه الصدقه مخافه وجوب الصدقه چې صدقه واجبېږي چې واجب نشي دا مولانا ما یو صورت دی بل صورتونه دي دا دانی پنځه شو اوس مولانا صاحب
وما كان من خليطتين جدو شريكوال دي داغي مذهب ويما فإنهما يتراجعان بالسوية فيوم الوجوب السوية كي سمطلب شو أتقوا يو غني واغش دا يو كس ديسينا يا دا يو كس ديسينا نا يو نا يو غني بشريكا بوتو فتوارو نيم دي أسانا خبر يا دا يو شلچه دا يو سلويختي او دبل أتيان نو په یو مسول سره په یو وسل سره تقریبا الاشكال نشتا وما كان من خليطتين فانه يتراجعان بالسويه تم تفصيل غدا د یو نیم د بلین په یو پنځه تاوان په بل بشفي او کچر دی یو 200 ته یو ثلثي 200 ته په یو ثلث په بل کله یو 3 4 عدد الرباعي د 3 شي په یو حصہ په بل خلاص کړه لیکن وسراشه زمون مذهب سره من بسکه ورسره جیسا نمون داسے وائی ولا یجمعو یا لا یجمعو سعید او مالک دوار دا نبی راجے کا ہمیں متفرق ہو کے ولا یفرق بین مشتاکان دینے کے ولی فإنہو لا یفید فیدہ نور کئی دا ارجع مقبل میں انتے کہنا تشہی دے لکا نو سالویخ یو دے نمون خلتے لئے اعتبار نور کو نو کن شل یو دے کے او که یووی دا یو شل دی دا بلم شل دا کار کرشتا که اتیا یوزیوی سر اتیا یوزیوی دو دا امام سے پلیز باندے که خولتا دا جوار دا پدشوی ہو دا نو یو پکی نکی گی سو پکی گی گی دو کی گی دا ما پخپن میں دوستا پخپن نو فیدر نو کوئی شے پخبر نو دا سے مانا کہ ولا یجمعو تدمیر سعید دراجے کے کمالک دراجے کے وما بين متفرق ويا متفرق ولا يفرق يا لا يفرق كمالك بك سرعي وما بين مجتمع ولي مولانا سيبو ده صدقين يري نداكار كي لا تفيد فيدنا وركي لا تقول شيء ولا تقول شيء فيدنا وركي ده ارجع فمت بعد الزكاة ته وما كان من خليطتين جلتك يوزم ماذا فادي واعتراض راضي جدو شريكان فإنهما يتراجعان بالسوية الذي ممتاز مانا ما تقول dari mengda se mana kau ki salwe nama de salwe style balki zaman tabal shanti we ma gada ne paida pinze bu khan zamani pinze style tayawali gadu filu ke hone ne kare ya pinze bu khan zamani pinze bu khan style patam ye gadla dimi ki pama mila dimi ki masara gad pishta hota saresta je mala katan do gadan warka तो गडान वर्का दरियो गड पे से बदल فإنهما يتراجعان بالسوية ويجي بخبر या बल सूरत पाकिस्तान बल सूरत दारे ये सर्वे अस्तादी सर्वे जमानी यो दे सरव शरीकियायु यो दे शरव नसु गडा लाजिमी वा आमिल दा अगदा री गडा न तो बोलते बाबा साहब जी खैर कीमत में लगा होता है खैर ولا يؤخذ وادنا غيري في صدقه كهاري مغودا غودا بناتري ولا ذات عيب رخصي بوري قال ذو اذا جاء المصدق مصدق صدقه رشتون كتوي وقسم شاء اگر كيله بتنصيب के साथ ثلاث خيار دير اعلى ثلاث او ثلث خيار ثلث او سات ثلث شرار واخذ شرار نمرد غودا غودا بكارا واخذ المصدق من الوسط ولم درميانا ولم يذكر الزهري أبكي تفكر ذكر ذكر على الاسترارات وفي الباب عن أبي بكر الصديق وبخاري كده أو مسند أحمد كده تغرق بهل بن حكيم عن أبي جده ذا فبخاري مسند أحمد كده أو ذا أبو ذر مسند أحمد كده أو ذا أنس رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن وتحسن على كده ضعيف على كده ضعيف والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري يونس بن يزيد وغير واحد الكسر إلى سفيان متابعين روى لك سفيان متابعين عن سالم من هذا الحديث لكن أغيك نقصان ذلك ولم يرفعوها موقوف ذي فيو استراق في برا إلى مرفوض كموضوع ما كذا فإنما رفعوا سفيان بن حذير وما التقوي لسفيان ضعيف ذي باب ما جاء في زكاة البقر تقرأ جواميسم فكرا ولا ميخي جاموس مفرد وجواميسم قول البقر التاقي
اهل لغت پہ کھڑے گئے ما كذا. وفيه قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال وابو سعيد الاشد قال حدثنا عبد السلام بن حارب عن قسيم عن ابي عبيده عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في 30 من البقر تبيع وتبيعه وفي كل محمد بن عبيد المحاربي کہتے ہیں ثقة. ابو سعيد الاشد ثقة دوڑ استادان دی. ابو دوڑ بشریک عبد السلام بن حرب ثقة. جاہل استاد قسيم دے صدوق طيب تے صدوق سيء الحفظ بلا بيجي ثاني كان ابو عبيده ده عامر بن عبد الله بن محمود بيه في خوي سمايه ثابت هذا وما ذا سمايه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 30 من البقر فلا مذكور ثابت روايه مقدير دي فدير جو بقرو کے تبيع يوس خير يا تبيعات خير قرقرا وخان کے مذکر نو متولد کے مذکر نہیں یو کلن خیر هو دستی وایو طبیعی یو کلن او پسنجفتو که مسند و کلن قابل اعتبار نیمتا کومان اعتبار او کومان وری اسلامی هجری کلونا انگریزی کلنا وفي الباب عن معاذ بن جبل وترمذي ابو داود النسائي بن ماجه كده ده صحيح روايه ترمذي ابو داود النسائي ابن ماجه قال ابو كذا رواه عبد السلام بن حرب ما بثقة عن خزيب بن مطمرد وغا صدوق سيء الحفظ عبد السلام ثقة حافظ وروى شريك هذا الحديث شريك كثير الغلط يا خزيب يا فكراني عن ابي عبيده عن ابيه لكن لفظ جاء ابو عبيده عن ابيه فكراني حالانکہ ابيه فكري لكن ابو عبيده ابيه عن عبد الله فلا عبد الله بتاع ذكر طب يا جوړ يا جوړ شو ده عن عبد الله بدل ابيه هنا عن عبد الله سيدي جونك بدل ابي هنا ابو عبيده ابن عبد الله لم يسمع من ابيه ما بقي خبر كده فبس يا مولانا قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يوم خبر التوكما لما روايات زموديه ويوكوتي وركان ما هو بالدليل نبي ما هو بالدليل نبي من خلطة الشيوخ خلطة دخل اعتبار نورك جوارنا حديث زمان ابو داود كده علي بن معاويه نورك ابو داود کی علی ابن معاویہ روایت ہے علی ابن معاویہ عن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الغنم في كل 40 شاة وفي الغنم في كل 40 شاة فإن لم يكن إلا 39 فإن لم يكن إلا 39 يوم كم سنة شدنا فليس عليك فيها شيء فإن لم يكن إلا 39 يصير اليوم تم فإن لم يكن إلا 39 فليس عليك فيها شيء فليس عليك فيها معلومين كده कि बाहर क्या बस ज़कात से तो शिरकत तवज्जो न दे मालूमी किदा कि बाहर क्या बस ज़कात से बल मुआया पर रिवायत अबू बकर के लिए हजरत अनस से लेकर मुसद्दिक़ अबू बकर हिन अरसल अनस मुसद्दिक़ हिन अरसल अनस मुसद्दिक़ा वफीह लफज़ लगा بين القوسين فإن لم تبلغ صائمة الرجل فإن لم تبلغ صائمة الرجل 40 فليس فيها شيء فإن لم تبلغ صائمة الرجل فإن لم تبلغ صائمة الرجل 40 فليس فيها شيء وجيشن لما يوجد لدري لو دخلت لي لو جبيه وديرا ودي كان وبيغمر سوي ليس فيها شيء لما عشرت لي رسل ليس فيها شيء معلومي كذا كذا أرجع مال نقبل اعتبار فإن لم تبلغ صائمة الرجل
40 تابعت وتني رسيدلي وليس فيها شيء دا ابو داود کی دعا اس مولانا سے بلا ہوا دغه مثال دا شرکت په خان وغیرہ کې نه لري ټول شیان کې او د پیسې شریک کړي زمکه موافقه تجارت لپاره اخلو واسطه او د پیسې شریک کړي شابه او موږ په بلکې دا ته په لګوي نن سبا دا خلک دا شیر سیستم چلای پیژنې کنه پیژنې شیر هولډر دا څه دا لګي یو کمپنی دا مسله دا ډېر دلته زموږ په دې وطن کې رواج دي څو کراچۍ کې دا ډېر لوی رواج خلک ټول ورځ ناستي اشیاء استخلاصيه دا یو کمپنی دا د مثال درکو یو کمپنی دا او دا کمپنی کس اعلان کړی دی دا کمپنی مثلا 1 لک شیر سی بده 1 لک حصص دي د دې ټولې کمپنی 1 لک حصص او هر حصہ 1 لک روپے دا ما مثال درکو 1 لک حصص دي او هر حصہ څومره ده 1 لک ده یعنی دا کمپنی نو 1 لک لکه په 1 لک کې زره ورکې دا رقم نه قیمت نه پوهیږي په خبره هغه اعلان کې موږ یو کمپنی اغشته ده او دا کمپنی موږ اغشته ده په 1 کروڑ ده کمپنی ټول کمپنی دیوالونه مشینری زمکا او چې کوم پکې سامان دی خام مال جوړیږي دا ټول د 1 کروڑ روپے پوهیږي په خبره او د دې سل حصے چې ګونو سونه راځي لکه 1 لک نو دا موږ سل حصے کړې هر حصہ 1 لک او څو پکې شریک دي نو چې دا څنګه راوځي کنه دا خلک وته نه کمپیوټر تا نو زه وې ما پکې یو حساب راځه په پیسې ول او دې سره د پیسې وی بانک پیسې ول نن سبا په فورن پیسې ټرانسفر کړي څوک ما دوی سیوا نه څوک ما درې سیوا نه څوک ما سروري سیوا نه اوالي باقیلا د بنون شي کمپیوټر ته ناشتي دغه د بلنس سره نه غانا او البته کې هغه سړی چې کما کم نه ولا دی غناسته هغه لګیا دی هغه دونه غټ او کم نه دومره غټ یو نو دلته خپل حساب باندې غټ روانه یو ودا فائدہ بل څه فائدہ ده بل فائدہ ده چې البته کې بل سړی راشي هغه ودا شي خرڅه کنه خرڅه کنه نو دی بالکل خرڅو په غټه باندې نو چې خرڅوما نو البته چې لوګي کمپنی دی 1 کروڑ نه 1 کروڑ یو نه متوسي خلک پکې تقاضا کوي الکه زماله ضرب یو نیم تشوا یو نیم شوا نو حصہ کم دی تا ورسېدل یو نیم ولا کوته نو فورا یې په بل خرڅه کې دغه دا یو تجارت روان دی په دې کراچۍ کې بعض علما د جواز فتوا ورکوي دارو کراچۍ والا حضرات د جواز فتوا ورکوي او بعض نور علما د جواز فتوا نه ورکوي ولې هغه وی دا منقول شي دي منقول کې قبض ضروري دی چې قبل القبض څنګه خرڅه او دا چې کوم د جواز فتوا ورکوي هغه وی دا منقول نه دی دا ځمکه ده او دا ابدي او دا نور شیان تابع او زمکه قبل القبض خرڅول شي او زما بیان دې طرف ته ویږي په خبره چې اصل دا کمپنی څه شي دی د زمکه او دا نور شیان تابع نو قبل القبض خرڅول شي نو د خپل شي په ما نه یو سړی اصلي دا کمپنی ولا نه ما په یو لاکو واغښت ما ته فورن بل سړی ویل که خرڅه پیدا ویل نه وسو خرڅه نو دې په یو لک شل در خرڅ ولې ښه ټیک ته ما حساب پکې دې خرڅول شي بعض وخت داسې شي چې هغه نه خرڅېږي دوی لګي نه خرڅېږي یو کس پکې رواني کې هغه بیا زما په پیسې پکار دي زړه زما پیسې پکار دي ارزانه خرڅو دې په 90,000 خرڅو تاسو یې هغه په 90 چې 90 تر کړی نو بس نور ته پته ولګي شي خالصا نو کله پکې تاوان کېږي کله پکې ګټه کېږي خیر خدای یو تجارت روان دی لیکن بنیادی خبره ده چې زکات بسو کول کوي نو پدې د ایمو سلاسو دا شرکت ته نو زکات به څوک ورکړي هغه سړی به سر نه زکات ورکړي په کمپنی زکات په کمپنی باندې او پدې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په کمپنی زکات دي ته بچا باندې زکات دی هغه خو دې کې یو بل غم دی
دې کې بل دا غم دی چې زکات به موږ ورکوو خو د چا به ورکوو چې کومه ځمکه یې اخیستې ده د کارخانې لپاره په هغې زکات نشته هغه چې کوم سامان دی انجنې وغیره دي او مشینان دي په هغې زکات نشته دا به دې وباسئ نو د هغې لپاره ډېر ګران کار دی زکات مسله کې لږ کار اسان کار نه دی ډېر ګران دی کمپنۍ مالک ته به وایي چې هلکه ما ته ګټه وښایه ځکه زکات په ګټه دی په اصل مال نه دی ما ته څه وښایه ګټه وښایه چې کوم سامان د اخیستو دی کوم شی دی اخیستی دی او کوم شی خرڅ دی هغې به ورکوې ځکه تا دوکان په زه لږ مثال درکوم د دوکان چې کوم قیمت دی هغې زکات نشته کوم چې پکې تله پرته ده هغې زکات نشته چې کوم د المارۍ لګولي دي هغې زکات نشته چې کوم د کاڼي اخیستو چې وده پکې هغې زکات نشته دقسې کمپنۍ کې که داسې شیان دي په هغې زکات نشته او چې کوم سامان خرڅی اخلي په هغې زکات شته نو کمپنۍ والا نه به تپوس کوې چې دې کې کوم د ځمکې قیمت دی د مشینرۍ قیمت دی هغه ته وباسه او باقي چې کوم خام مال پروت دی یا ته کوم شی جوړی او خرڅی هغه راته وخاجې د هغې زکات دغه یو مسله پکې نو بس قانون مې درته وښه او قاعده مې درته وښوله هغه دا چې شرکت هر څنګه چې وي نو یو خو دا چې شرکت دې وکړ نو چې کوم څیزونه ځمکه ده یا کوم اصل څیز دی په هغې زکات نشته زکات په هغه تجارتي اشیاو یو دا دویم څه چې دی چې زکات د هر چا په خپل رأس په خپل مال باندې دی په شریکه نه دی که ټول په شریکه نصاب ته رسېده او د هر چا خپل نصاب ته نه رسېدلي شته پې اوس ما 1 لک روپۍ بندې کړي ما په دې کمپنۍ کې 1 کروڑ بندې کړي دي مثال په ډول خو دا کروڑ ما راغشتي دي د حکومت نه په قرض نشته زکات ما 1 کروڑ بندې کړي دي وایه او ما باندې 2 کروڑه قرض ده ما دا کروڑ پیدا کړي چې په دې تجارت کې دا نشته به ما زکات او که په شریکه شي بیا خو زکات ورکوې په دې کې ډېر مسایل دي خاص څه شي دی لکه ډېر مسایل دي نو د هر چا په خپل رأس باندې زکات دی دا یو مسله مې درته وویله زه ورپسې انشاءالله وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن أعمش عن سفيان بن حسين بكي شابته عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن فأمرني أن وماذا حكم الجواب النهر الدين تبقرون يوسخي يو كلام يا تبع سخي او د سابقنا مستند وكلام ومن حال بالغ توي احترام دا د کوم بالغ یو دینا او یا دا مثل معافر څه توي دا په یمن کې یو قسم جامع به خلکو جوړه وای نو په د هر بالغ نه یو دینار یا دا مثل معافر او مولانا سما د بیا وي انا تراوړه دې کې دوه نقصان دي دوه کوم نقصان دي یو دې کې سفیان دي او دیني سفیان دویم دی کې مسروق نقل کوي د معاذ نه او سما د مسروق د معاذ ثابت نه ده منقطع شو سما د مسروق د معاذ ثابت نه ده نو دې کې ما سره بل روایت د عمر په مصنف د ابن ابي شيبه کې هغه وایي دا کمزور دی دې کې په بار یا دینار ما سره د عمر روایت په مذکور سند په مصنف د ابن ابي شيبه کې د عمر روایت په مذکور سند دا چارا مصنف د ابن ابي شيبه کې هغه کې څه دي هغه کې هغه فقیر چې متحمل دي فقیر دې خو څه دي متحمل کړي شي هغه 12 درهم دي پکار هغه فقیر چې متحمل دي 12 درهم دي پکار دي جزيه او چې متوسط دي نو 30 درهم دي پکار دي او کډیر مالدار دی دا غیر ډبل 48 درهم دی پکار دی یا خدای پوهیږي چې کوم فقیر متحمل تحمل کولی چې بعد هغه فقیر دی چې غریب ډوډۍ نشي پیدا کولی باغ یې سم نشته چې کوم فقیر تحمل کولی شي نو باغ څومره دی لکه 12 دینار نه درهم پکار دی او چې کوم متوسط دی باغ څو دی دا غیر ډبل دی او چې کوم مالدار دی باغ څو دی اتصالویختا او کداغه جامع ورکړي عمر کولی شي ها ودلته سوال وکړه چې دا دلته خو دینار راغی په هر چا نو یو خدای واز ضعیف دی
یو روایت سره لکه ضعیف دی او دویم جواب به وکړم چې دا جزیه د صلح وه دا جزیه د چا وه د صلح هغې ورته په خپله ویلي چې موږ به دینار درکړو بیا د هغې برابر د یو دینار چې ته په جامې کې ګیاره ودرکړو ځکه یمنیان به جامې جوړ او دا جزیه ورته ولې وایي دا چې یو قوم یې ته په حمله کې هغوی ما سره جوړه وکړه جزیه به درکړم نو دا مال جزاء لحقن دمائهم جزاء لحقن دمائهم نو چې جزیه درکوي نو بیا بدلوا اموالهم لتكون دماؤهم كدمائنا واموالهم كاموالنا لو صار مسيحا قال ابو عيسى هذا حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الاعمش حسن وتنيوي ولي وتحسن من خديمان دا لكن هو مسروق سمانشتا دا معاذنا منقطع وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن مسروق ابي مرسل او دا روى بعضهم دا مسند ابي شيبه کہ نبی علیہ السلام بعث معاذ اليمن فامروه ان ياخذ وهذا اصح اغينا سهل ذکا کہ اغی کے مسروق دا معاذ سمانه قدامهم مولانا سے منقطع دا مرسل دے مسروق تابعی دے وربس اشاعه وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد بن مرة قال سألت أبا عبيدة هل تذكر من عبد الله قال لا لكن ما سمعت ابن حافظ ابن حجر هو أعلم بعلوم أبيه أو دفنار فما دمر وكيسوك قال ما بينهم كده دفنار دمر وكيسوك قال دقوه او شرط بنذكر بلکہ امام بخاری سرور قال بينه ورپسې او یو کور کې اوسېږي شبها باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال بهتر مالك درمیانه والے شبها وبه قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن سيف بن راغي نور دار سے قاضي مكي سے قاتل یہ عن ابي معبد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذ الى اليمن فقال له انك تاتي قوما اهل كتاب فادعهم الى شهاده ان لا اله الا الله واني رسول الله فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليله كتاب الايمان او مثل ما كتابه بينهم أدواع لذلك كذلك تعجب منذنا والبيت فأعلمهم خبرك ولمشرك نحن نشيء غشت زكاة لا والإيمان شرطي يا الله فرض کی بڑی صدقہ الأموال الذي تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ألك الذي لا منصب نہیں کہ کمونس کی زکاة ورته وای او کمونس کی زکاة ورته وای د ایمان نفس مجموعه خدا صرف د تبلیغ ذکر دے تلاوت کے معمولی شعر والا مال ورکول خط تو ګران دي او عبادت بدنی آسان دي دا صرف عقود الى سبيل ربك بالحکمت باندې عمل ها ول دې یو څو خبرې معلومه شوي لومې په دعوت ایمان ورکړي دا اعمال نشي ورکړي یو پیدا معلومه شو دویم حکمت د تلاوت او عبادت بدنی آتا بیا عبادت مالی او سرورم سری تؤخذ من اغنیائهم فمسلمان زکات په کافر نشته د مسلمان راځي په فقیر نشته په غنی دي سبا په فقیر نشته په غنی دي وترد على فقرائهم دین معلومین کی زکات په مسکین مسلمان نه ورکه کافر نه بنو مؤلفه القلوب کی خبر را روانه ده ترد على فقرائهم نه معلومین کی زکات بچا ورکه مسلمان نه کافر ته نشي ورکول او دې کې یو بل ډېر مزیدار خبره ده هغه دا چې د شافعي صاحب قریب زکات یو څه نه نشي ورکول دې کې خبره راځي درست خبره کوي شافعي صاحب وایي یو څه نه ورکه انما الصدقات للفقراء والمساكين وعامل د اطوار اصناف باندې تقسیم چې ګران دي زکات په اتضاع کې یو صرف نه وایي ورکه او اعلان د استحقاق لپاره دا چا لپاره دی د استحقاق لپاره مو وایي چې نه شافعي صاحب مسله سوي نه یو څه لپاره لام د استحقاق نه دی لام د لپاره د بیان مسائل دې معلومه شو ترد والا فقراء یو جزء ورکول یو څه دولت شو په شافعي صاحب د زکات یو څه ورکول شي صرف فقراء له مرکول شي نو
No innama sadaqatu lil fuqara ke lam de istihqaq na padna ke rata wala hastadi jada para de laka sirf bayan na masail tajiban ukta mein रहता हुए تؤخذ من انبياء وترد yo bala masal di malum ashwa ke baitul mal ta ana wajh anta muhtajini ke baitul mal la ana wajh anta muhtaj ana muqaddam di amil jumhuri to dia gharibana baitul mal baitul mal أو قصة غريبانا أو سمالدارو نصر أغي فقراء ولا قصة بيت المال ذات معلومة شوى بين أطوار لذلك فإياك حد نفسك هذا كرائم ودامات الآخرين وردا متاسبت نباش بيختار مال غريناك كتصيب دير جوحدي كنا أوساط منورا واتق دعوة المظلوم فجادون منك فإنها ليس بينها بين دعوته وبين الله حجاب كنا يستطيع أن تقبليتنا وثم عامل قوي ظلم مالك ذات معلومة شوى ظلم ديري يوداش خيار واحد أوساط ناقل بنداك زياد واقلي كم وانا لي بنداك ذكاك بنواجبي يوتك واقلي ترون ظلمنا لي وفي الباب عن السلابحي مستند أحمد كريم شاب مولانا قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حديث حسن صحيح وأبو معبد مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عنه نعم قال بس أبو مولانا ده grande خير ده كم